الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. دا القواعد الأصوليات درسنا نن بل درس درشتم قاعدة دا مصنف وجه من السنة ترك السنة لمصلحة خالصة أو راجحة. سنت طریقہ دادا په مستحباتو کې په مندوباتو کې سنت طریقہ دادا چې د دې کله کله ترک هم جایز دي. د دې څه شي الکه نو کله کله د دې څه شي ترک هم جایز دي، خو ترک د مصلحت لپاره کول لکه اسم مندوب دي نو ته مصلحت لپاره هغه ترک کې نو د مصلحت چې کوم دی د هغې د وجې نه ډېره فایده په هغې باندې مرتب کېږي. خوشی کنه نو کله چې دو مصلحتان مختلف راشي شرعي قاعده ده اذا تعارض المصلحتان رعي اعلاهما بدفع ادناهما. صحیح ده کنه کله چې دو مصلحتونه چې هغه یو ځای کې تعارض خوري نو هلته کې هغه اعلی مصلحت به ته اخلي. صحیح ده کنه هغه ادنا به هغه پرېږدي. د هغې دغه ځکه دی چې دا ځکه چې که چې ته ادنا مصلحت واخلې نو مندوبات اکثر داسې چې هغو ترک جایز ده، په ترک باندې ګناه نه وي. صحیح ده که نه مندوب مستحب سنت د دې ترکولو کې ګناه نه وي. نو که دا ته داسې وکړې نو ثواب دومره ډېر نشته په نسبت د هغه مصلحتونو چې عام مصلحتونه دي نو په هغې باندې. لکه د هغه باندې دلیل څه شی دی؟ نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی. ګوره نبي صلی الله علیه وسلم عایشې رضی الله تعالی عنها ته ویلي چې کله چې دا دغه دی زما زړه غواړي چې دا کعبه زه په بنا د ابراهیم علیه السلام باندې جوړ کړم. صحیح دی که نه چې دې دواړه دروازې په یو دروازه خلک ننوځي او په بل باندې پروځي نو دا دوه دروازې به او هغې په شان د حتیم مې دننه به دې کعبه کې داخل کړی وي. کعبې نه مخکې د حتیم چې کوم دی دا پاتې شوی دا د حرم حصه ده خو دا پاتې شوی دی. خو څه چل دی دا ان قوم کې حدیث احد بالجاهلیه ستا قوم چې کوم دی هغه جاهلیت نه نوې مسلمان شوي دي. دوی به وایي چې کعبه هم راله ورانه کړله. څه چې وکړله کعبه ورانه. اوس وګوره کعبه جوړول دا یو مصلحت و خو لیکن هلته کې تالیف القلوب د مسلمانانو زړونه جوړول دا ټول نه غټ مصلحت و. د اعلی مصلحت د وجې نه یو دغه کار یې پرېښوستو. پوه شوې که نه نو دا دلیل دی په دې باندې چې شریعت همیشه دپاره داسې کوي چې کوم شیزونو کې چې دغه مصلحتونه راشي هغه اعلی مصلحت له شریعت چې کوم دی هغه اعتبار ورکوي. دغه شانتې بعضې مصلحتونه لکه مثال دغه شو تألیف القلوب شو که نه دغه شو یا دغه شانتې نور چې کوم دی مثال طور پر یو عام مصلحت ده چې عوام الناس سره تعلق ساتي. پوه شوې یو مسله ده یو جومات ته ته لاړې چې هلته کې اوس تا ته پته شته دی چې زه اوس واعظ نصیحت کومه خو چې ما رافیدې نه وکړو دا خلک به راباندې پوه شي چې دا اهل حدیث دی. پوه شوې که نه نو د هغې د وجې نه ته هغه رافیدین پرېږدې. رافیدین خو یو مستحب طریقه ده که دا به پرېږدې. پوه شو که نه د د وجې نه چې خلکو تالیف زړونه په تا باندې راجمع شي او دا یو دعوت یو طریقه ده. پوه شوې که نه بدعتي اکرام کول دا شریعت کې نشته دی. صحیح ده که نه اکرام د بدعتي په شریعت کې نشته دی خو بدعتي اکرام په دې وجه کول چې هغه زړه تا ته مایله شي هغه د صحیح عقیدې ته راشي او هغه دعوت ومني نو دا کول چې کوم دی دا څه شی دی دا د شریعت دغه تقاضا ده. صحیح ده که نه من السنة ترک السنة لمصلحة راجحة د مصلحت راجحه د وجه نه او څه د وجه نه هلکه او څه د وجه نه هلکه څه شو لمصلحة خالصه او راجحه د مصلحت خالصه او د راجحه د وجه نه. پوه شوې که نه دا د قاعدې نه حاصل دی. نور مثالونه هم شته دی. هر مستحب چې هغه ته پرېښودی شي کله چې مصلحت راجحه وي. مصلحت راجحه یو دا هم ده چې کله کله په هغه سنت باندې خلک د هغه ګمان وکړي د فرضیت ګمان وکړي. من السنة ترک السنة کله کله به داسې چې قصدن یو سنت طریقه به پرېږدي خاص کر د امام دپاره مقتدا دپاره دا لازمه ده چې کله کله قصدن به دغه پرېږدي. دې وجې نه چې هغه خلک د هغه سنت ونه ګڼي. خلک څه ونه ګڼي هلکه سنت ونه ګڼي. کله کله به دا څادر به لرې کې د ټوکې به لرې کې د ټوکې څنګه چې خلکو دغه راشي چې ټوکې فرض نه ده. پوه شوې که نه دغه شان کله کله یو طریقه به ته پرېږدې. پوه شوې که نه دې وجې نه چې خلکو په د هغه طریقه باندې د فرضیت ګمان را نه شي
لکه 3 رکعاته وتر دي ته همیشه دپاره کې او په دغه شانتي په یو سلام کې کله کله دا پرېږده بله طریقه اختیار کړه پوه شئ که نه کله یو رکعت کوه پوه شئ کله وتر مه وایه دا قنوت کله په دغه کې مه وایه بلکې دا ترک کوه چې خلکو ته پته ولګي چې د دې نه بغیر لمونځ کېږي پوه شئ که نه دغه شان دا شیزونه دي چې هغه کې هغې باندې ته دغه مندوب چې کوم دی هغه پرېښودی شي نو دا د خلاصه دغه د قاعدې ده بله قاعده مصنف وایي چې ما لا یتم الواجب الا به ما لا یتم المندوب الا به فهو مندوب 40مه قاعده ده و چې مندوب چې په کوم شي نه تمامیږي نو هغه شیز هم څه شی لکه مندوبي څه شي کوم شي نه بغیر چې یو مستحب طریقه نه پوره کېږي هغه شی هم مندوبي مخکې مو ویلو هغه ما لا یتم الواجب الا به کې او ما لا یتم الحرام الا به کې دې ټولو قواعدو کې مو ویلو چې ګوره دې ټولو باندې اصل قاعده کوم ځای ده کومه قاعده ده الامور بمقاصدها صحیح ده که نه الوسائل لها حکم المقاصد دا قاعدې دي نو دا قاعدې په اصل کې په دې نورو لاندې د اجزاو باندې دلایل دي دا هغه دغه قاعدې نه یو نوع ده وایي شکل نو مندوبات چې کوم دي هغه چې کوم شي نه بغیر نه تمامیږي نو هغه څه شی دی هغه شیزونه هم مندوب دي وایي ټول هغه دلایل مخکې مو ویلې ټول هغه دلایل چې هغه په دې قاعدې باندې دي چې الامور بمقاصدها انما الاعمال بالنیات صحیح ده که نه په دې قاعدې چې څومره دلایل دي هغه ټول دلایل په دې قاعدې باندې هم دي وایي شکل مثالونه د هغه واوره یوسو مثال دا دی دا لکه شراء القلم والکتاب اشتراء القلم والکتاب قلم اخیستل او کتاب اخیستل دا اوس یو مستحب طریقه ده قلم او کتاب چې کوم دی دا مندوب دی صحیح ده که نه کله چې هغه علم چې هغه ضروریاتو د دې نه علاوه اضافي علم دا چې کوم دی دا څه شی دی لکه دا مندوب دی دا فرض کفایه دی څو کسان وکړو نو ټول نه ادا کېږي چې دا نور یې کوي د هغو دپاره دا مندوب دی پوه شو که نه ها دې دپاره اوس یو مدرسې ته تګ دا مستحب شو پوه شو که نه ښه هغه مدرسې کې ځان له د خوراک اسکاک بندوبست کول دا مندوب شو پوه شو که نه دې دپاره بازار ته تګ دا مندوب شو ځکه بازار نه بغیر قلم نه میلاوي کور کې خو قلمونه نه وي پوه شو که نه دغه شانتي بازار دې دپاره یو ګاډی نیول ګاډی نشته دی پوه شو بازار ته چې ځې نو په ګاډی دی که نه هغه نیول هغه مندوب شو پوه شو که نه دا ټول کارونه د هغې سره چې څومره دغه دي څومره متعلقات دي چې هغې نه بغیر د مندوب اتمام نه راځي د مندوب باندې عمل نه کېږي د هغه د بغیر دا ټول کارونه څه شي لکه مندوب شو دغه شانتې شراء المسواک مسواک اخیستل چې کوم دی هغه مندوب دی مسواک وهل چې کوم دی هغه مندوب دی اوس مسواک خو کور کې نه وي هغې دپاره به ته کړاو کې مثال طور په ځې بیا هغې دپاره پیسې به ورکړې بازار کې به ګرځې او مسواک به اخلې پوه شو که نه په ګاډي کې به سفر کې کله کله داسې دي نو دا ټول شیزونه چې کوم دي ستا د څومره سعی چې دا څومره متعلقات چې دي دې سره دا ټول مندوب شو ولې هلکه ځکه چې ما لا یتم المندوب الا به فهو مندوب پوه شو که نه دا قاعده ده دغه شان استسقا اعلان شوی دی څه شی شوی دی لکه استسقا اعلان شوی دی او چې راځئ د دغې دپاره لمونځ کوو باران دپاره لمونځ کوو پوه شو که نه اوس د اعلان دپاره ته تګ خو مباح و که نه ګرځېدل را ګرځېدل د په شریعت کې مباح و که نه پوه شو که نه خو چې دا ګرځېدل د مسواک د هغې دپاره یې څه نو د استسقا دپاره یې نو دا څه شی شو لکه مندوب شو ځکه چې ما لا یتم المندوب الا به فهو مندوب پوه شو که نه دې قاعدې د وجې دغه شانتې نور هم ډېر دي مړه کله کله زیارت القبور دا هم مندوب دی څه شی دی لکه مندوب دی زیارت القبور دا معنا نه پیر بابا قبر ته لاړ شي پوه شو که نه دا معنا خو خپل دې زیارت ته نږدې کوم یو زیارت دي دې نه عبرت اخیستو دپاره دا تلل چې کوم دي دا څه شی دی لکه دا مندوب دی نو اوس تګ اصل کې څه شی و مباح و خو لیکن د هغې دپاره چې زیارت القبور دپاره شي نو دا څه شی دی لکه مندوب دی دا قدمونه الله رب العالمین په میزان د حسناتو کې شماري خلک اکثر وایي که دا میزان د حسناتو کې شماري ځکه چې الامور بمقاصدها کارونو کې اصل کې مقصد له اعتبار چې مقصد څه شی انما الاعمال بالنیات پوه شو لکه قواعد زده کړئ قواعد که بله قاعده څه شی ده لکه بله قاعده ده چې العبادات الوارده على صفات متنوعه تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفه دا یو ښایسته قاعده ده ښه وایي هغه عبادات چې هغه
مختلف صفاتو سره وارد شوي، مختلف صفاتو سره راغلي په شریعت کې. لکه د هغې یو عبادت دپاره ډېر ډېر صفات کیدی شي که نه په عبادت کې. لکه د هغې مثال وروسته وایو. هغه په ټولو طریقو سره کول د هغې څه شی دی لکه دا مندوب دی، دا څه شی دی لکه دا مندوب دی. لکه مثال ویتر د نبي صلی الله علیه وسلم مختلف طریقو سره کړی دی، پوه شئ که نه. یو رکعت یې کړی دی، درې یې کړي دي، بیا په دریو کې منځ کې سلام ګرځولی دی، پوه شئ که نه. او دغه شانتې پنځه یې کړي دي، بیا اووه یې کړي دي، نهه یې کړي دي، پوه شئ که نه. ډېر مختلف طریقې راغلي دي په هغه کې، صحیح دی که نه. اوس مستحبه طریقه دا ده چې ته د ټولو وجوه باندې عمل وکړې په مختلفو اوقاتو کې. یو ورځ به یوه طریقه اختیار کړې، بله ورځ بله طریقه اختیار کړې، بله ورځ به بله طریقه اختیار کړې. دا مستحبه ده. داسې نه ده چې د ټولو کې تا یو نیولی دی بس وایي چې بس دا زما لپاره کافي دی او دا مذهب کې راغلی دی، پوه شئ که نه. دا به نه کړې. وجه څه ده؟ دې کې اصل کې داسې عباداتو کې ډېر حکمتونه دي. لکه مثال یو خو دا ده چې دې کې هغه کامل اقتدا د نبي صلی الله علیه وسلم راځي. ګوره په ټولو سنت طریقو باندې به عمل راشي ستا په زندګۍ کې. کله په یو باندې عمل وکړو، کله په بل باندې عمل وکړو، کله په بل باندې عمل وکړو. اوس ویتر دی، کله اوله شپه کې کوه، کله اخر د شپې کې کوه، پوه شئ که نه. نو دا به ټول دواړه سنت طریقې باندې عمل راغلی، پوه شئ که نه. لاسونه اوچتول دي، کله په غوږونو پورې اوچتوه، کله په اوږو پورې اوچتوه، پوه شئ که نه. دواړه سنت طریقو باندې عمل راغلی، پوه شئ که نه. دغسې دی هر عمل. اذان دی، کله جمع کله دغه هغه مکرر اذان ووایه، صحیح دی که نه. صحیح دی چې ډبل ډبل چې دغه وایي چې شفع په اذان کې وکړه. او کله چې کوم دی مفرد اذان ووایه، پوه شئ. اقامت دی، کله ډبل ووایه، کله سنګل ووایه، پوه شئ. داسې مه وایه چې بس دغه زمونږ دا طریق سنت ده او ستا دا بدعت دی، پوه شئ که نه. خو ها ډېر څیزونو کې د هغه طریقې لحاظ ساتل پکار دی بیا عینه چې نبي صلی الله علیه وسلم کوم طریقې سره کړي دي. لکه بلال چې د اذان د بلال کېده، اقامت به هم د بلال پکار دی، پوه شئ که نه. اقامت به سنګل پکار دی. اذان د ابي محذوره و نو اقامت د هغه پکار دی، پوه شئ که نه. داسې نه چې یو نه واخلې بل نه واخلې، یو خل ته مبحث جوړ کړي، پوه شئ که نه. حالانکه دا هم جایزه ده خو لیکن دا اولا نه ده، پوه شئ که نه. دا ډېره اولا خبرې نه دي. نو دغه شانتې هر عبادت بل په دې کې څه شی دی هغه مشابهت ترکول دی د واجب. دویم حکمت په دې کې دا دی چې عبادت مختلف دغه تنوع سره عبادت ته وکړي که نه. دې کې دویم حکمت دا دی چې هغې سره د واجب نه هغه دغه لرې شي، واجب سره مشابهت لرې شي د مندوب. ولې واجب کې خو یوه طریقه ده او بس هغه شانتې به کې 4 رکعاته فرض لمونځ دی نو 4 رکعاته به کې ګورې. که ته اسمان ته ځې او که ځمکې ته ننوځې، پوه شئ که نه. دغه 4 رکعاته به کې. دې کې نور دغه نشته. هر چې مندوبات دي د هغې کې طریقې بدلوه. لکه ماسپښین نه مخکې 4 رکعاته سنت دي که نه. کله داسې کوه چې 2 کې سلام وګرځوه، 2 کله داسې کوه چې 4 واړه یو ځای وکړه. دواړه طریقې ستا دپاره څه شی دی لکه مستحب دي. خیر دی جي تاسو خو دویم حکمت په دې کې څه وه لکه چې هغه مشابهت را نه شي د چا سره د واجب سره. بل حکمت په دې کې دا دی چې دې کې احیاء السنت دی. سنت یو سریرت طریقه ژوندی کول دي او صیانت د سنت دی، بچ کول د سنت طریقه دی د زیان. سنت به ضایع کېږي نه، سنت به خلکو نه هېرېږي نه. اوس همیشه دپاره تاسو وګورئ په دې نورو خلکو کې عام خلک چې کوم دي هغو 3 رکعاته وتر کې هغو ته بله طریقه سره راځي نه. ولې ځکه چې دا یې نیولې ده. نور نه طریقې راځي ورله او نه ورله څه شی کېږي، نه ورله مثال یاد دی، نه پرې عمل کولی شي، نه پته ده ورته چې هلکه داسې نور طریقې هم شته. څه وجه ده؟ دغه یو طریقه یې نیولې ده، پوه شئ که نه. همیشه دپاره چې کله چې ته د سنت ته یادولو او خاص کر د اذکار او دا شیزونو د دې یادولو یو ښایسته طریقه دا ده چې ته په دې باندې عمل وکړه. روزانه چې ته عمل کوې، مختلف ادعیات چې وایې چې په مانځه کې، نو دا دعاګانې به تا نه هېرېږي، دعاګانې به تا نه هېرېږي. او که سبحانک اللهم باندې دې کلمه ویلې وه بس بیا خبره ختمه شوه، بیا خو ګرځه، پوه شئ هلکه. نو یو دا ده. بل به دا دي کې نور حکمتونه هم شته دی چې هغه به انشاءالله تعالی چېرته بیا به چېرته وایو. نن دومره پوره دی ښه، انشاءالله اوس دومره پوره دی. جزاک الله خیر.